الله پاک فرمایي اوه په لوی لوی محلاتو کې ناستو خلکو واوري تاسو له به مرګ راځي الله د عرش نه د فرش تماشه کوي هغه نوجوان تم ګوري د شپې 2-3 پورې موبایل کې اخته دی سګوري لګیا دی زما محترمو په دې ګناه باندې ستا بچي خبر شي ستا ښځه خبره شي ستا پلار خبر شي ستا ګاونډي خبر شي دا موږ نه برداشت کوو الله رسول فرمایي اے بی بی عائشہ ما سره په جنت کې اوسې کېدل غواړي څوک څوک غواړي الله رسول سره په جنت کې اوسې شي ټول غواړو که نه غواړو وای اے عائشہ هغه پورې کپړې مه ورځوه مه لرې کوه او مه پرېږده تر څو پورې ستا په کپړو کې پیوندونه نه راغلي روغې روغې جامې هم سیټ کړي روغې روغې بس د سره ولا ګوتې نه لاړو خیال دی که تم غریب مسکین له هم زړه نه کېږي چې ولیکو هغه جامې چې تر څو پورې په هغې کې پیوند نه وي لګېدلی هغه پورې هغه جامې مه پرېږده یو دویمه خبره محمد رسول الله فرمایي اے عائشې بیبي مالدارو خلکو سره ناسته پاسته مه کوه ځکه چې په دې سره به تا کې ناشکرۍ نه پیدا شي په دې سره به تا کې ناشکرۍ نه پیدا شي او ته لکونه ګټي کروړونه ګټي ته سوونه ګټي زرګونه ګټي او لکونو خبرې کوي نو په ایمان ووایه بیا به ته په خپل کاروبار ناشکري کوې که نه بهي بیا به د خپل ګاډي باندې ناشکري کوې که نه به کې د ایمان او اعمالو اعتبار سره ځان نه مخکې خلکو ته کتل پکار دي چې ګوره دا سړی د عام منځونو سره تعجد هم کوي د قرآن تلاوت هم کوي اذان شوی نه ټول نه اول په جومات کې حاضر وي تمام محترمو درخواست کوم ان قریب یو جټکه د الله به د دنیا ته ورکړي ان قریب اوس که زه تاسو ته ووایم چې دې پل ته د الله عذاب را رسېدلی دی او د دې پل نه راپسې راواوړېدو بیا څه کولی شي وایه وایه بیا څه کولی شو قابو کولی شي بیا په افغانستان کې زلزله وشوه داسې ینګ ځوانان داسې زنانه داسې زما محترمو سپین ګیري ماشومان خړې دړې ګوري لګیا دي هر څه دڼې دڼې ختم دا په پیر بابا بونیر کې م وکته زما محترمو دا یو علاقه او بله علاقه الله پاک خپل د عذاب په لپیټ کې راولي موږ مسلمانانو ته سبق راکوي سم شئ توبه وباسئ ما سره صلح وکئ دا ظلم او ستم پرېږده ناب تول کې کمې پرېږده د خویندو حقونه دې نه دي ورکړي دا ورکه هسې تسبیح ماړو هسې ځان مستړی کوو خویندو حقونه ورکول زما محترمو الله رسول فرمایي اے بی بی عائشې په دنیا کې بیا داسې زندگی تیره که هلکا پلکا نه دام کوم او دام کوم او بچي وادې را روانې اول نه ورته پلنډونه برابر کړي او دته پته نشته 15 منټه بعد څه کېدو والد اعلان وشو ماښام د فلانکي جنازه ده چې کله ماښام شو 2 جنازې راغې دا دویمه جنازه د چا ده وایي دا دویمه جنازه د هغه چا د چا چې سار اعلان کړو دا اعلان چې چا کړم دا دویمه جنازه د هغه ده اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده الله پاک فرمایي اوه په لوی لوی محلاتو کې ناستو خلکو واوري تاسو له به مرګ راځي الله د عرش نه د فرش تماشه کوي هغه نوجوان تم ګوري د شپې 2-3 پورې موبایل کې اخته دی سګوري لګیا دی زما محترمو په دې ګناه باندې ستا بچي خبر شي ستا ښځه خبره شي ستا پلار خبر شي ستا ګاونډي خبر شي دا موږ نه برداشت کوو هغه ذات اما تا ته څه فرمایي فاینما تولوا فثم وجه الله आगे देखो अल्लाह पीछे देखो अल्लाह दाएं देखो अल्लाह बाएं देखो अल्लाह ऊपर देखो अल्लाह नीचे देखो अल्लाह हवाओं में देखो तो अल्लाह आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह बारिश में देखो तो अल्लाह हवाओं में देखो तो अल्लाह हवा के चरिन परिन में देखो तो अल्लाह इन चरिन परिन के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह समंदरों में देखो तो अल्लाह समंदर की मौजों में देखो तो अल्लाह समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह इन मछलियों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह जंगलों में देखो जंगल के जानवरों में देखो सब्बह लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द तासु न तपोस कोम आबादवल द चा पलास की مینې سره مو نه ویلې که نه عاشقان نه یو که نه عاشقان نه یو دلته ماله غوسه راځي یو چودري راوغوښتم د پنجاب سیډونو ته دا چودرین مودرین دي ویره مولوي صاحب ستاسو د بیان لږ تعریف مې اورېدلی ما ته هم لږ بیان وکړه او چودري مخې ته چیلم هم پروت دی مې دلته دی اوس خیال 11000 لینډې راغوښتې دی او بیان پې کوي او دلته چې کوم دی مې په کومه موضوع درته بیان وکړم وایي جنت حوري غلمان مې جهنم نه نه جهنم نه دا تذکیری د جنت چې کېږي مؤمنان خوشحالي که نه خوشحالي خو بل طرف ته جهنم نو زه ورته را شروع شم چودري صاحب په جنت کې به یو حوره داسي او یا جوړې به اچولي یو جوړه کې به بله جوړه ښکاري بله کې به بله ښکاري بله کې به بله ښکاري حتی دننه بدن به ښکاري بدن کې به دننه زړه ښکاري زړه کې به دننه مینه ښکاري چې تا سره څومره مینه ده نو چودري وایي ماشاءالله سبحان الله ما ته چودري صاحب دې جنتونو دې حورو ته چې رسې په قبر کې به په والو د نه دغه چیلم جوړ کړی گب دیسا وی خلق پی تیر شوی د سرونو نا او تطر نه خاطر پته شخلق واړي وی هر سره توایا و اسلام ته می پد موایا دا می د اغیارو نه پسرو وینو غټلې نورونو درخواست کوم را واپس شي زما استاد ټینشن د پریشانی د ختمېدو د پاره لار الا 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 بذکر الله تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دا الله په یاد سره به زما استاد ته سکون راځي دا الله یاد به شروع کوو ان شاء الله 5 وخت د مونځ اهتمام به شروع کوو ان شاء الله